سنو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیما همیرا مهوش. اسرائیل او امریکا له طرفه په ایران د حملو سلسله جاری ده. 4 ورځو دوران شوي فضائی حملو کې 280 کسان شهیدان شوي دي. د کورم ضلع متاثرینو صدا بایپاس هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی دی. د مظاهرچیانو وینا ده چې وزیر اعلی سهیل آفریدي او نور حکام له طرفه شوي وعدې تر اوسه پورې نه دي پوره کړې شوي او کیمپونو کې بنیادي سهولیاتو عدم فراهمي له وجې دې سختو سره مخ دي. نوښار کې رولر هیلث سنټر ازاخیل پایا 12 کالو بندیز وروستو د مریضانو علاج لپاره فعال کړی شوی دی. د سنټر بندیز له وجې اولس علاج لپاره د لرو هسپتالونو ته په تګ مجبوره وو. پېښور کې منشیات خرڅوونکو په ضد کریک ډاون شروع شوی دی. د کاروایی دوران 3 کیلو نه زیات منشیات ترلاسه کړي شوي او زنانه په شمول 4 ملزمان نیول شوي دي. وزیر اعلی سهیل آفریدي سره ملاقات نه وروستو بلدیاتي نمایندګانو د نن ورځې احتجاج ملتوي کړی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.